أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. سورة آل عمران آيات نمبر 188. لا تحسبن الذين ای مخاطبه هیڅ کله ته ګمان مکوه الذین فاغ کسانو باندې یفرحون چې هغوی خوشحاله کیږي بما فهغه څه اتو چې هغوی کړي ویحبون او خوشوي ان لا یحمدو چې د دوی تعریف دی وکړي بما فهغه څه باندې لم یفعلوا چې دوی نه دي کړي فلا تحسبنهم ته هیڅ کله په هغوی ګمان مکوه بمفازة د خلاصي من العذاب د الله تعالی د عذاب ولهم عذاب الیم د دې د پاره دردناک عذاب دی. د دې آیات د مخکې آیات سره مناسبت ښکاره دي. په مخکې آیات کې الله تعالی د يهودو یو خباثت بیان کړي، په دې مبارک آیات کې هم د يهودانو یو خباثت بیانېږي. امام بخاری رحمت الله علیه او نور محدثین را نقل کړي دې يهودانو دا صفاتو او په دې کې ځینې منافقان چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په کوم غزا کې شرکت نکاو، یو قسم او بل قسم عذرونه به ویل چې کله به بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه خواص خرابلی نو دوی به بیا په قسمونو د پیغمبر علیه السلام څخه ځان خلاصاو. نو یو خو یا په دا غلط عمل باندې خوشحالي کول، بل د مسلمانانو سره د دې تقاضا کوله چې موږ خو نو د کوم عذر په خاطر پاتې شویو نو باید موږ داسې احترام وکړل شي لکه د هغه مجاهدینو چې هغوی په جهاد کې شرکت کړي نو هغه فعل به کړي نو خو پر هغه فعل به د خلکو څخه شاباس وشتي. دا د یهودانو بل صفت و او دا زموږ د زمانې د منافقینو هم صفت دي چې عمل یې کړی نه د خیر خو د خلکو څخه غوښتنه دا کوي چې زما مدح دي وشي. لکه ځینې کسان چې د جهاد نوم یې د ځان دپاره د دنیا او آخرت د ټولو ګټو راوړلو دپاره په کار اچولي چې د خلکو څخه عزت هم غواړي په دې چې جهاد یې کړی دي او ده به کړی نه او که یې نه کړي بیا د هغه لپاره به دلایل وایي. نو الله تعالی په دې آیاتو کې دا یو بد صفت بیانې چې دا بد صفت دی. اول خو سړی هغه کار چې د کړي چې ناروا کاری هغه باید پریشان شي، خوشاله نشي ورباندې. دوم دا چې سړی یو کار کړی نه او بیا د خلکو څخه شاباس غواړي نو مدح غواړي د خلکو څخه چې د مدح دی وکړي شي، دا به ډیر مذموم او ډیر بد کار او دا ډیر خبيث صفت دی. دا د تکبر علامه ده. الله تعالی په دې آیات کې دا بیانې لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ته هیڅ کله ګمان مکوه ای پیغمبر علیه السلام یا ای مخاطبه د قیامت تر ورځې پورې الذين فاغ کسانو باندې يفرحون چاوي خوشاله کیږي بما اتوا په هغه کارونو باندې اتو چې دوی ورته راتګ کړي دي، یعنی کوم بد کردار چې دوی کړي دي او بیا په خپل بد کردار باندې خوشاله کیږي پر دغو خلکو باندې ګمان مکه. یا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون او دوی خوشوي ان دا يحمدوا چې حمد دی اویل شي تعریف دی وکول شي بما لم يفعلوا د هغه څه په مقابل کې لم يفعلوا چې دوی فعل نه دی کړی، جهاد نه دی کړی، د حق خدمت نه دی کړی او د خلکو څخه مدح او شاباس غواړي نو ته ګمان مکو په دوی باندې. فلا تحسبنهم نو ته هیڅ کله ګمان مکو په دوی باندې بمفازة د خلاصون او نجات من العذاب د الله د عذاب څخه په دنیا کې ولهم د دوی د پاره عذاب علیم دردناک عذاب وی په آخرت کې. په دنیا کې هم د خدای د عذاب خلاصېدای نشي او په آخرت کې بم د دوی د پاره دردناک عذاب. په هغه صورت کې چې ایمان نه وي
بیا خو د همیشه د پاره جهنم دی. او که په مؤمن کې دا صفات راشي نو دا بد صفاتونه دي. د دې په وجه باندې الله تعالی ناراضه کیږي او د آخرت د عذاب مستحق ګرځي ولو که څه لږ زمانه وي. نو د دې آیات څخه یو د دې شی بدوالی ثابت شو چې سړی یو کار کړي او بد کار وي په هغه باندې باید د انسان خوشاله نشي بلکې په هغه پریشان شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو صحابي سوال کړ چې ماته ته نیکی او بدی وشه، چې نیکی څه توای او بدی څه توای، او ته ماته دا وشه چې ایمان څه توای. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ایمان یو عجیب بهترین تعریف ورته فرمایي اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. کستا په بدی ته پریشان شوې او ستا په نیکی ته خوشاله شوې بس ته مؤمن. یعنی د ایمان تقاضا دا ده چې باید انسان مؤمن په بدی باندې پریشان شي. هر مؤمن که په بدی خوشاله شو پر دې دی و بیریږي چې ایمان یې په انتهایی د ضعف په حالت کې او دغه ایمان در مرګ پورې رسول ډیر ګران کاری بیا چې سړی په خپل بد عمل باندې خوشاله کیږي. دا ځینې خلک چې د کفارو په مزدورۍ کې لوېدلي او یا په نورو ناروا اعمالو کې ولاړ وي او دغه ناروا اعمال بیا توجیه کوي او د جواز لپاره دلایل لټوي، دا انتهایی خطرناک خبره. یا ځینې کسان درواغ وایي بیا چې کله ورته دا درواغ دی وایي ما خو مسخرې کوم. یا د مثال په توګه غیبت کوي چې ورته دا غیبت مه کوه دی وایي زه راز وایي. دا ګرد هغه اعمال دي چې سړی بد عمل کوي او بیا په خوشاله او دا ډېره خطرناک خبره. دوم دا چې د خلکو څخه پر هغه کار باندې کړي یې نه مدح غواړي، شاباس غواړي. اول د واره خو چې سړی کوم عمل کړي د نیکی هم د دې تمنا درلودل او د دې خواهش درلودل چې خلک زما مدح وکړي، دا د ډېر بد صفت دی. ولی کله مخ لچا صفت وکړه چې په هغه کې دا صفات هم وی لا هم دا مضمون او بد کار. حضرت مقداد رضی الله عنه د حضرت عثمان رضی الله عنه په مجلس کې ناس یو کس راغلی د عثمان رضی الله عنه صفت یې د هغه په مخ کې شروع نو مقداد رضی الله عنه خاور راوسته په مخ کې وروپاشه. عثمان رضی الله عنه ورته ویل چې دا ملمدي او ته زما په مجلس کې دا څه کوي؟ بل د الله د پیغمبر مې اوریدلی دي چې چا د مخامخ صفت وکي پر د مخ خارو. یا صحابه کرامو دا تعویل هم نه کاوه. موږ کو دا معنا اخو چې یعنی مې پرېږده ودادي هغه دا حقیقي معنا اخست چې بس دا خاوري پر وپاش. نو دا ډېر بد صفت دی. یواري خدا بد صفت دی چې سړی د خپل شو د پاره د خلکو څخه مدح او شاباس کوي. ځینې کسان عموما طبیعت کې دا جوړ شوی په دې باندې د فکر وی چې دا زه د پلاني مدح وکم هغه په دې خوشاله شي. نو دا خو په کمزوري صفت دی. د چا مدح د چا په مخ کې مکه ولو که هغه هر څومره بزرګي په مخ کې مدح مکه. انسان عاجز دی که هغه ته د خپل شکار خوند ورکي تباہ دي او نفس یې ورته تباہ. نو په لوی لاس یو څوک تباہ کول منع دي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسجد نبوي کې ناس یو چا د بل چا صفت وکي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته ویل تا د خپل ورور ملا ورمات یعنی تا د هغه صفت وکي هغه دې په دې خوشاله کی او د هغه نفس دې په دې راضي کی په دې دې د هغه الله تعالی ناراض کی. ځکه حدیث کې راځي من سره ان يتمثل له الرجال فليتبوأ مقعده من النار. که څوک په دې خوشاله سوچ خلک ورته ولاړ شي، خلک یې عزت وکي او خلک ورته اشاره وکي، دا دې په جهنم کې ځای برابر کی. څومره خطرناکه مسله ده. نو یو واری خو ستا پر شکار باندې خپل د مدح تلاش کول او د بل د مدح اوریدل او هغه نه منع کول دا څومره خطرناک خبره. بیا نو چې کله یو کار سړی نه کړي او د خلکو څخه د مدح تمنا کوي چې خلک دې زما مدح وکړي، دا خو بیا اشد حرام عمل دی. د دې سره باید ځان وساتي. نو دا خلکو کې وای کدا صفات راغلي چې پر بدی باندې خوشاله کېدل
او چې کار یې نو کړی د خلکو سي مدح غوښتل کدا د صفته په چا کې راغلل دغه سړی د خدای د عذاب خلاصېدای شي. مطلب دا چې په دې په دنیا کې هم عذاب راځي او په آخرت کې هم عذاب راځي. دا الله تعالی سره د عذابونو خزاني دي. عذاب یوازې دا معنا نه چې هغه ته الله تعالی په دې دنیا کې اور کوي یا په دې دنیا کې پرده باندې داسې یو پریشانی راوړي چې خلک به خامخا احساسي. ډیر ځله یو سړی په ډیر سخت عذاب مبتلا وي لیکن دای دا نه احساسي چې دا په عذاب مبتلا دی. داسې ټول کاروبار یې جوړي لیکن زړه یې خوشاله نه د خپل عذاب یا نور مشکلات الله ورته پیش کې الله دې حفاظت وکړي. نو الله فرمایي ويحبون او دې خوشوي اندا يحمدو چې د دوی تعریف دی وکړل شي بما لم يفعلوا فهغه څبانی چې دوی فعل ندی کړي فلا تحسبنهم بمفازه نو ته هیڅ کله ګمان مکو باغوی باندې بمفازه د خلاص او نجات من العذاب د الله تعالی د عذاب څخه دنیا کې یعنی هیڅ کله د خلاص نستا ولهم عذاب علیم او د دې د پاره دردناک عذاب دی په آخرت کې. ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير. ولله یواز الله عز وجل ملک السماوات د اسمانونو فاجه ده والارض او دمزکی والله على عز وجل على كل شيء فهر شبان قدير کامل قدرت لرونکی دی. ولله ملک السماوات والارض د دې آیاتو د مخکنی آیاتو سره مناسبت دادي چې یوازې د حمد او د ستاینې لایق الله عز وجل دی ځکه چې دا الله عز وجل د اسمانونو او مزکو پیدا کوونکی شای هم دغه ذات سره څوک حمد وکړي چې هیڅ نقصان پکښ نشته. باقی ټول مخلوقات د نقصان خالی نه دي نو څوک چې ناقص وي داغه مدح نه کول کیږي چې کامل وي داغه مدح کیږي او کامل یوازې د الله عز وجل ذات او بل په دې کې توحید ته اشاره ده چې دا ټول کائنات د الله مخلوق دي نو تاسو د الله په مخلوق کې تفکر او سوچ وکړئ او آخرت ته متوجه شئ. د دې ځای څخه د دې سورته آل عمران آخري څلورم باب دی او په دې کې 15 خبرې تقریبا راځي. اول خو اعاده د هغه څلور مخکنی دعوو چې د سورته په شروع کې تیرې شوی دعوی توحید د په یو سنت کې دعوی رسالت په یو سل درنیوي کې او د جهاد امر دی په یو سل 15 کې او د الله فلار کې مال نه پک کول دی په یو سل 19 کې دا مباحث تفصیلا مخکې تیر شوی دي وس فقط اعاده کې دوباره اجمالا راګرځي. دوم 15 دعاګانې دي د مؤمنانو په لفظ د ربنا باندې راغلي او لس صفات د مؤمنانو الله تعالی بیانې دا درېمه خبره. څلورم بشارت دی زیری دی. پنځم اعاده د دعوی د په اخر کې د سورت په دې سره دا سورت پای ته رسیږي. ولله ملک السماوات والارض ولله یواز الله عز وجل ملک السماوات د اسمانونو فاچه ده والارض او دمزکو فاچه ده. دمزکو اسمانونو تمام ملکیت د الله تعالی لپاره ثابت دي یعنی دا چې وړوالي او په وړوالي کې چې څومره شیان دي او کښتوالي او په کښتوالي کې چې څومره شیان دي یعنی تمام علویات او تمام سفلیات دا ټول الله عز وجل ته ثابت دي د الله تعالی مخلوق دي. والله على كل شيء قدير دا څنګه چې الله عز وجل صرف د دې مالک دی بلکې په هر یو باندې کامل قدرت لري. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ان في خلق السماوات يقينا فقيدايش کی د اسمانونو والارض او دمزکو واختلاف الليل او په اختلاف کې د شپې او نهار د ورځې
لآیات دلائل د توحید دی لأولی الالباب د عقل د خاوندانو د پاره الذين يذكرون الله قياما وقعودا دا د عقل خاوندان الذين اكسان دي يذكرون الله چې یادوي الله عز وجل قياما فولاړه وقعودا فناست وعلى جنوبهم پر اړخونو باندې ففروت ويتفكرون او فکر کی فی خلق السماوات د اسمانونو په پیدایش کې والارض او دمزکی په پیدایش کې او دا وای ربنا ایز مجرب ما خلقت هذا باطلا تان دی پیدا کړی دا ټول مخلوق باطلا لا یعنی سبحانك فاکدی تعالی فقنا وساتم عذاب النار د اور د عذاب پدې کې الله تعالی د خپل توحید دلایل وای چې الله تعالی د مزکو اسمانونو رب دی او الله تعالی په هر شي قادر دی دا دلایل دي چې الله تعالی اسمانونه پیدا کړی دي مزکه پیدا کړی دي تاسو یې خلقت ته وګورئ چې څومره په بهترین انداز پیدا کړی او ټول نظامونه په دنیا کې ټول شان په دنیا کې کار پریږدي تغییر پکې راځي خدای عز وجل دا نظام دا سوون زرونه کاله کیږي په خپل ترتیب باندې روان نه یو ثانیه شاته سوی او نه یو ثانیه مختصر ان فی خلق السماوات یقینا دا اسمانونو په پیدایش کې والارض او دمزکی په پیدایش کې دمزکی پیدایش چې دا دومره لوی عالم دی او د اسمانونو پیدایش دا د خدای عز وجل د توحید او د الله تعالی پر وجود یو ښکار دلیل دی ځکه چې په دنیا کې یو ډیر معمولی شی بیل صانع او جوړون کې کېدلای نشي که سړی فکر وکړي نو دا پنکم یو څوک غواړي شي جوړي حتی د پنکې دا یو فرم یو څوک غواړي شي جوړي هیڅ کله په دنیا کې داسې یو شی نشته چې بیل جوړون کې یو څوک موجود کی نو دا دومره لوی عالم به څنګه به جوړون کې قائم نو ځکه دا صانع لري پیدا کون کې او جوړون کې لري چې هغه الله عز وجل دی حضرت عطاء ابن ابي رباح څخه ابن حبان رحمت الله علیه په خپل صحیح کې او ابن عساکر په تاریخ کې را نقل کړي چې عطاء ابن ابي رباح رحمه الله وايي چې عائشه رضی الله عنها ته ورغله او د عائشه رضی الله عنها سره پوښتنه وکړه چې تماده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حالاتو څخه یو عجیب حالت بیان چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم عجیب حالات صحابه کرام رضی الله عنهم او تابعین د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سنت او په ژوند پسې عاشقانو ځکه دا ټول معلومات وشت نو عائشه رضی الله عنها راته وې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کم داسې حالت چې هغه عجیب نو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام هر حالت عجیب بیا یې راته وې یو شپه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغلی او ما سره په بستر کې پریوتی بیرته ولاړ سو ما ته وې اجازه تراکه چې د خپل رب عبادت وکړه نو ازما سره ولاړ سو او په منځه شروع چې کله ودرېدی دومره ډېر یې وژړل چې دا ډېر مبارک کاملا لندسو او بیا یې په رکوع کې دومره ډېر وژړل او بیا یې په سجده کې دومره ډېر وژړل تر څو چې سحار سو د غلمنځ د خلاص کړي او ټول شپه په جړا باندې پرتیر شو بلال رضی الله عنه راغلی आवाज وکړي چې د منځه وخت دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پروت وای ما پښتنه جنې وکړل چې اې د الله پیغمبر الله عز وجل سامخ کني او رستنی ګناهونه معاف کړي او ته خدای ته تر ټولو خوش بنده نو ته دومره زیات ولې ژاړې وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راته وویل چې الله په ما ډېر لوی احسان کړی زه د خپل رب شکر ادا کوم ځکه دا زما د رب شکر دی چې زه ادا کوم او زه به څنګه د خپل رب شکر ادا نکم چې په ما باندې د توحید دغه آیاتونه نن نازل کړي دي چې یقینا د خدای عز وجل د توحید عظیم دلائل دا د اسمانونو ځکو په پیدایش کې دي او د ورځې او د شپې په اختلاف کې دي او په دې کې چې څوک سوچ کې دا د عقل خاوندان نو زبې یو عاقل انسان د ځان جوړو ځکه مینو دغه شی زیات الله عز وجل د پاره وجه نو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار د ورځې او د شپې اختلاف دوه قسم دي
دا شپه ځي ورځ راځي، او یا دا چې په ځینو وختو کې شپه اوږدېږي لکه په ژمي کې، او ځینو وختو کې بیا شپه لنډېږي لکه په دوبي کې. نو دا اختلاف د ورځې او د شپې چې دا دومره لوی عالم دی روزانه کېږي، دا پر یو صانع پر یو موجود باندې چې هغه ایجادونکی دی چې الله تعالی دی په هغه باندې کامل دلیل. نو په دې کې د خدای د توحید دلایل دي، په دې کې د الله د توحید دلایل دي. د چا دپاره؟ لأولی الالباب، د عقل د خاوندانو دپاره. الباب دا جمع د لب ده، او لب وایي خلاصه او مغز. لکه عام طور خلک وایي لب لباب الوداد، لب اصل مغز ته ویل کېږي. نو د انسان ټول جوهر دا د انسان عقل دی. د انسان د ټولو کائناتو سره فرق په عقل باندې الله عزوجل کړی. کنه په سترګو خو حیوانم ویني، په غوږو حیوانم اوري، په خوله باندې حیوانم خوراک کوي، په پښو باندې تګ حیوانم کوي، دا لاسونه او پښې دا سترګې او غوږونه دا حیوانات ته ورکړل شوي. صرف د فرق هغه بنیادی شی عقل دی. نو ځکه عقل د انسان تر ټولو لوی جوهر دی. په هغه وخت انسان عاقل بلل کېږي چې خپل رب یې په وپېژني. کوم عقل چې رب یې پېژندلی نه وي دا عقل نه دی، دا بې عقلي ده. ځکه نو الله عز وجل د عاقلانو صفت بیانوي چې عاقلان څوک دي. الذین هغه کسان دي یذکرون الله چې الله عز وجل ذکر کوي، یادوي. ولی چې قانون او قاعده دا ده چې عقل باید انسان د بدی راوګرځي او نیکی ته آماده کړي، او عقل انسان باید د ضرر او د تکلیف د شي ته راوګرځي، د نفع او ګټې شي ته آماده کړي. ښکاره خبره ده چې یو سړی د خپل رب عبادت کوي او د خپل رب عظمت یې په زړه کې راشي، د الله تعالی بیره ورباندې غالب وي، نو بیا دی د هر هغه عمل څه چې یا یې په دنیا کې په ضرر تمامیږي یا یې په آخرت کې په ضرر تمامیږي ځان ساتي، او هر هغه عمل چې په دنیا کې د ده په نفع وي او په آخرت کې د ده په نفع وي هغه کار کوي. نو ښکاره خبره ده چې عقل دلته پر صحیح ځای استعمال، او که داسې ونسي نو د عقل خو دی د نفع دپاره آماده نه کوي او د بد کار یې راونه ګرځاوه. نو ښکاره خبره ده چې دغه عقل نه دی، دا بې عقلي ده. نو الله فرمایي چې الذین یذکرون الله، دا هغه خلک دي چې په هر حالت کې خپل رب ذکر کوي، په زړه هم په ژبه هم، قیاما وقعودا، په ولاړه په ناسته، وعلى جنوبهم پر اړخونو باندې په پروته هم د خپل رب یادونه کوي. یو شاعر وایي هر گیا که از زمین روید وحده لا شریک له گوید، هر واښه چې د دې مځکې سره اشن کېږي هغه دا وایي چې وحده لا شریک له. او شیخ سعدی رحمه الله ګلستان کې وایي چې برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقه دفتر است معرفت کردگار. دا درختو دا زرغونه بلګونه هر بلګه دا د الله تعالی پر معرفت باندې یو مستقل دفتر، لیکن هو چې یو عاقل سره ورته نظر وکړي، بې عقل نه. وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، او فکر کی، تفکر کی، سوچ کی، فی خلق السماوات والارض، په پیدایش کې د اسمانونو او مځکو، یعنی خپل قوت عقلیه د اسمانونو په پیدایش کې مصرفي چې الله تعالی دا څه لپاره پیدا کړی، او زما دنیا ته د راتلو د غرض څه دی. زه فقط د دې لپاره پیدا شوی یم چې بس د نفس کار وکم او د خپل نفس کار وکم، نور زما څه د کوم شي مطالبه نشته، دا مطلب نه دی. نو دا خلک دغه صفات لري چې تفکر کوي. ابن کثیر رحمه الله لیکلی دی التفکر فی خلق السماوات والارض خیر من عبادة الليل، وای د شپې د تهجد د خدای عز وجل په مخلوقات کې تفکر چې الله تعالی په او پیژندل شي، نو دا وای خیر. ربنا ما خلقت هذا، او دغه عاقلان خلق، دغه د عقل خاوندان هغه خلق دي چې دوی دا وایي ربنا ازمون رب ما خلقت هذا، تا نه دی پیدا کړی هذا دغه مخلوق باطلا عبس، دا مخلوق اے الله تا عبس نه دی پیدا کړی، بلکې په دې کې د بشمار حکمتونه یې شي. چې ولې حکمت ادا دی چې دا مخلوق ستا پر خالقیت باندې او ستا پر وجود باندې کامل دلیل دی.
او ستا پر وجود باندې سړی استدلال کوي. سبحانك نو پاکی دی وی تعالی را، یعنی د دې خبرې سدي پاکی وی چې څوک دې دا وایي چې تا دې دا مخلوق لا یعنی پیدا کړی وي. ځکه موږ ستا پر توحید په دې استدلال کوو او موږ د توحید قائل یو. چې کله موږ ستا د توحید قائل یو او ستا عظمت او ستا ربوبیت منو، وقنا عذاب النار، ته موږ وساته عذاب النار، د جهنم د اور څخه موږ حفاظت وکړه. ځکه موږ ایمان راوړی، د دې ایمان او توحید په وجه مو د جهنم د اور وساته. صدق الله.